ټینشن به څنګه ختمیږي دا پریشانی چونکې انسان کمزور دی خو لیکن دې ته سوچ کول پکار دی چې الله تعالی وایي دا هر څه ما ستا دپاره پیدا کړي ستا د فایدې دپاره دي نو چې هر څه ستا د فایدې دپاره دي نو انسانه ته چې څه دپاره پیدا یې په هغې کې ته ونښله هغه د الله تعالی عبادت او معرفت دی الله تعالی دی تاسو مونږ ټولو ته هغه چې کوم دی نو نصیب کې علمای کرام د دې آیاتونو مبارکونه دا مسله راوباسي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا چې الله تعالی په دې دنیا کې چې څه انسان ته پیدا کړي د دې استعمال انسان ته جایز دی دې استعمال انسان ته هغه مباح او جایز دی لکه ډېر څیزونه داسې دي هغه ډایرک الله تعالی په خپل قدرت باندې پیدا کوي او د چا تصرف کې نه وي لکه مثال د کوهي اوبه شوې د سمندر اوبه شوې د چینو اوبه شوې داسې څیزونه چې د چا ملکیت پې نه دی راغلی په یو څیز باندې خو چې د چا ملکیت رالو او یا مثلا هغه پکې خواري وکړه بیا د هغه شو لیکن اول چې دا څیزونه الله تعالی پیدا کړي دا د چا ملک نو دا د الله تعالی هر څه د الله تبارک وتعالی دی او دې کې دې ته اشاره شوه چې انسان به دا دعوی هم نه کوي چې دا زما دی او دا زما دی ځکه الله تعالی وایي هو الذي خلق لکم الله دا هر څه پیدا کړي دا هر څه دا موږ دعوی دروغ دي دا څومره دعوی چې دنیا کې انسان لګیا دی او کوي چې دا زما دی او دا زما دی او دا زما دی دا دروغ دی یو دیوال باندې وي د چا جګړه وه باقاعده کتابونو کې راغلی دی یو دیوال باندې د چا جګړه وه او هغه جګړه ډېره انتها ته ورسېده تر دې چې مړو ته خبره قریب شوه بس د الله تعالی قدرت د هغه دیوال نه وی آواز رالو الله تعالی کله کله داسې وکړي دا دیوال نه دا آواز رالو چې زه به پاتې یم تاسو به یو نه یې ولې په ما جګړې کوئ دا هر څه به پاتې کېږي دا هر څه دا د الله تبارک وتعالی دی نو انسان دی په دې باندې سوچ هغه نه کوي او دعوی دی هغه چې کم دی نه کوي هو الذي الله غذات ته خلق لكم چې پیدا کړي تاسو د فایدې دپاره دي ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول په ټول ثم استوى الى السماء بیا الله تعالی قصد کو اسمان طرف ته فسواهن 7 سماوات دا برابر کو و اسمانونه دې کې راله چې اول الله تبارک وتعالی ځمکه پیدا کړي او په سورة النازعات 10 سپاره کې راغلی دی والارض بعد ذلك دحاها دلته راله چې ځمکه اول ده که نه دي او اسمان رستو پیدا دی او سورة النازعات 10 سپاره کې دی چې الله تبارک وتعالی اول اسمانونه پیدا کو بیا ځمکه جوړه کړه نو دې کې د انسان په ذهن کې اشکال او اعتراض پیدا کېږي چې دې خو الله تعالی وایي ځمکه اول ده او هغه ځای کې راځي چې نه اسمان اول دی علماء کرام وایي هېڅ خرابې په دې کې نشته هېڅ اشکال نشته اول الله تعالی د دې ځمکې دا خوره پیدا که خو په ګول شکل کې وه ګول شکل کې وه بیا دا ګول شکل کې دا پرېښوده او بیا چې کوم دی نو اسمان جوړ کړو الله تبارک وتعالی وواړه اسمانونه برابر که او بیا چې کوم دی نو دی وغوړوله اسمان یې جوړ کړو دا ځمکه ګول په ګول پرته وه بیا چې کوم دی نو دا وغوړوله د دې وجې نه د ډېرو علماو دا رایه ده چې دا ځمکه چې ګول خلک یادوي ګول دا ګول ځمکه چې یادېږي چې ګول ده نو دا هغه اول وه دا اوس چې ده د الله تبارک وتعالی غوړولې ده او خوره کړې ده زمونږ شیخ صاحب د شاه منصور رحمت الله علیه ای به داسې مثال ورکولو وایي دا ځمکه الله تبارک وتعالی اول دا خوره پیدا که لکه زنانه چې څنګه اوړه اغږي او لږ ساتې کیدي مخې سره یې نه پخوي مخې سره یې هغه نه پخوي لږ دم ورته ورکړي نو چې لږ دم ورته ورکړي نور کار وکړي دا 15 منټه واخلي بیا راشي او دا اوړه هغه چې کم دی دکه شانتي الله تبارک وتعالی اول د دې خمبیره تیاره که د یې پرېښود اسمان تیار کو بیا نو دواړه آیاتونه مبارکه هغې کې هېڅ دغه نشته یو مسله پکې دا ده چې الله تبارک وتعالی فرمایي ثم استوى الى السماء بیا الله قصد او اراده وکړه اسمان طرف ته نو دا نه چې الله تعالی را کوز شوی او اول ځمکه تیاره کو بیا اسمان ته وختو نعوذ بالله من ذلک د الله زمونږ غوندې لاسونه خپې راکوزېدل ختل زړه اندامونه دا زمونږ غوندې نه دي د ډېرو خلکو په دې کې غلطه عقیده ده یو فرقه د هغې ته مجسمه وایي مجسمه دې ته وایي په دې پاکستان کې هم شته هغوی وایي د انسان غوندې وجود د الله دی نعوذ بالله من ذلک څنګه چې د انسان لاسونه دي داسې د الله تعالی لاسونه دي څنګه چې د انسان خپې دي داسې د الله تبارک وتعالی خپې دي خو لیکن وایي ډېر غټ غټ دي نه د الله تبارک وتعالی داسې جسم او داسې دغه نه دی
الله تبارک وتعالی څنګه دی د هغې علم هغه الله تعالی ته دی ځکه مونږ لیدلی نه دی او دنیا کې دا سترګې طاقت نه لري چې د الله تبارک وتعالی ذات وویني یا په هغې کې تصور او سوچ وکړي الله تبارک وتعالی د سوچ نه د ذهن نه هغه وراء الورا دی اوچت دی نو دی وجه نه هغې کې دا سوچ نه دی پکار ثم استوى الى السماء معنا دا ده چې الله تبارک وتعالی اسمان طرف ته اراده وکړه چې بس جوړ شه الله تبارک وتعالی اراده څه شی دی کن فیکون چې الله تعالی د یو څیز اراده وکړي بس هغه موجود شي وهو بكل شیء علیم الله تبارک وتعالی په هر څیز باندې علم لرونکی دی او دې ځای نه دا مسله معلومه شوه چې اسمانونه ودي د بعضې علم فلکیات والا دا نظریه ده چې اسمانونه نه دي الله تبارک وتعالی قرآن مجید کې ذکر کړه چې اسمانونه څو دي نو هغه عقیده هغه خیال دی او وهم دی هغه صحیح نه ده